ګرانو کتونکو په دغه سپیرټ سکول کې موجود یو دغه کې دغه فنکشن را جوړ شو کوم سټوډنټانو چې پوزیشنونه اخیستي وو هغوی ته انعامونه ورکړي شو ایوارډونه ورکړي شو یقینا سجاد صاحب چې کوم دی د پن ترجمان خو هم دی او دغه ادارې ام ډي خو هم دی نو هغوی یو ډېر زیات محنت کړی او دغه ماشومانو چې په دغه سټیج باندې کوم پرفارمنس وښودو یقینا د ستایلو دی د یو سټوډنټ سره به خبرې اترې کوو چې د دې سکول او د نورو سکولونو فرق څه محسوسوي یو څه خپله پېژنګلو. السلام علیکم. زما نوم مروه دی، مروه ارشد او زه 9 کلاس کې سبق وایم او سپیرټ سکول چې کوم دی نو ډېر ښه سکول دی او مطلب نور خلک چې په تعلیم پسې اسلام آباد یا بل ملکونو ته ځي نو هغه د هغې کمی او سپیرټ سکول پوره کوي، مطلب ښه تعلیم ورکړي سپیرټ سکول. ټیچرز یې ټول ډېر زیات ښه دي، محنت کوي، ماشومانو سره ټول سره ډېر زیات محنت کوي ټول. مروه ته شروع دلته که نه؟ نه جی زه اوس 9 کې راغلی. 9 کې راغلی نو فرق څه محسوسوي لکه د نور سکولو دی؟ فرق دا دی چې دلته په ماشومانو باندې مطلب ډېر فوکس ورکړي شي او محنت کېږي ماشومانو سره، محنت سره سره دوی تعلیم سره سره دوی کې اکټیویټیز وي، اکټیویټیز دوی کوي نو ماشومان دې سره اکټیو کېږي. تاسو څه اکټیویټي وکړه؟ ما سپیچ ټریبیوټ ټیچرز. څه پیغام ورکړې نورو سټوډنټانو ته؟ چې خپل محنت کوئ او محنت سره سبق وایئ او بس. دې سکول ته راتګ ورته وې؟ جی ډېر باور ورکړې چې دې سکول کې به ښه کار کوي؟ جی ډېر ښکلی سکول دی، ښه سکول دی، اکټیویټیز هم دي پکې او د ماشومانو دپاره ډېر زیات ښه سکول دی د ټول دپاره. ډېره مننه. ګرانو کتونکو نورو میډمانو سره هم خبرې اترې کوو، نورو سټوډنټانو سره هم خبرې اترې کوو. زموږ سره بل سټوډنټ را سره موجوده دغه سپیرټ سکول 400 دی یا به خپله پېژنګلو کوي او د دغه سکول باره کې به وایي او نن یې څه اکټیویټي وکړه څه به وایي؟ دا سکول ډېر زیات زبردست دی. زما نوم زوبیا دی، 9 کلاس 9 کې یم زه. دا سکول د سنعمت نه کم نه دی، مخکې چې به خلکو اسلام آباد افتاباد ځای ته ښه کوالټي دپاره واړه لېږل هغه اوس په 400 کې د سپیرټ سکول په شکل کې دا کمی پوره شوه او اوس دلته خلک راځي دې دپاره چې دا کمی پوره کړي. کومه کمی فرق څه محسوسوي؟ ته نورو سکولونو کې هم سبق ویلي دلته کې رالي؟ بهر سکولونو کې زیاتر نه په اردو دومره فوکس ورکوي نه په انګلیش، دلته زیاتر موږ ته وایي چې انګلیش وایې، نور داسې پرفارمنس کوو مونږه اکټیویټیز وغیره موږ ته وایي چې دا کوئ دې کې تاسو سره بولډنس راشي، نور داسې بس. صحیح. او خپله ژبه پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده نو هغې ته څه توجه ورکوئ؟ دومره زیات پرې نشته توجه لکه پښتو خو بس یو خو اردو او په انګلیش باندې فوکس ورکوي، دې نه علاوه نورې څه اکټیویټي تا پکې نن څه اکټیویټي وکړه؟ ما خو پکې نن څه اکټیویټي نه ده کړې خو نورې زه کوم داسې کله سپیچ وکړم داسې بس. مستقبل کې څه جوړېږي او دا ګڼې چې د سکول به تاله هغه مقدر کړي؟ او زه مستقبل کې انجینیرینګ کول غواړم او دی ما ته ټیچرز ما سره ډېر هیلپ کوي د هغې باره کې ما ته معلومات راکوي چې دا دې له به دا کې دې له به دا. مخکې ما ته وایي چې سپیریر سکول کالج کې به زه تاسو ته ایډمیشن در کوم چې تاسو A+ ګریډ کې راشئ، خو ما ته یقین دی چې دا ټیچرز ما سره څومره محنت کوي زه به دومره پوزیشن واخلم. صحیح. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو مخکې ځو خبرې اترې کوو زموږ سره. کتونکو د سپیرټ سکول دغه سټوډنټ را سره موجود دی چې په دې کې دوی ایوارډ واخیسته، دوی به خپله پېژنګلو کوي او د هغې نه پس په دغه وایي چې یاره دا ایوارډ د واخیسته دې سکول کې کار څنګه کېږي، د دې سکول باره کې څه وایي، خپله پېژنګلو کو څه وایي؟ زما نوم سدی سفریدي دی او زه دې سکول ته په کلاس 4 کې رالم او دلته دا ټیچران ډېر ښه دي، موږ سره محنت کوي. نو اوس ځکه موږ د محنت صله اوس موږ ټیچر له ورکړه چې موږ ایوارډ واخیستو او موږ نور ته وایو چې دې سکول ته راشئ، ټیچر چې کوم دی هغه محنت کوي او تاسو ته به کار کوي. سدی څه سوچ نه کړی چې مستقبل کې څه جوړېږي، دې سکول کې کم لکه پریکټیکلي ښودنه کېږي او که نه؟ او جی په مستقبل کې مې دا سوچ کړی دی چې زه ډاکټر جوړ شم او همدغه را سره کوي، موږ ته ټیچران موږ سره محنت کوي نو انشاءالله جوړ به شو. ته څلورم کلاس کې راغلي، مخکې چې کوم سکولونو کې وې نو فرق څه محسوسوي؟ فرق دا محسوسوم چې دلته ته محنت زیات دی، ډېر زیات. کتونکو څنګه چې تاسو د دغه سټوډنټانو خبرې واورېدې، موږ سره دغه میډم موجوده ده، دغه میډم به خپل تعارف کوي او تعارف نه پس په
فرق راته ښیي چې د نورو स्कूलों और दीज स्कूलों तरमंज फर्क से मैडम अपना तारुफ करें और ये बताएं कि आप क्या फ़र्क बताएंगी और स्कूल में और स्पिरिट की जो ज़ेर इंतज़ाम अभी हमने सुन लिया कि 400 पूरे पाकिस्तान में स्कूल है, तो क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगी। मेरा नाम साइमा सती है और मैं स्पिरिट स्कूल में एज ए रीजनल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ नॉर्थ रीजन के लिए। आपका सेकंड सवाल है कि हमारा सिस्टम जो है बाकी स्कूल से किस तरह डिफरेंट है। तो हमारा स्कूल बाकी आपके लोकल जो यहाँ के स्कूल्स हैं उससे बहुत डिफरेंट है, इसलिए कि हम जैसे मैंने पहले भी आपको अपने प्रोग्राम में भी बताया कि हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हर एंगल से हम बच्चे के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर डे 1 से काम किया जाता है, इवन कि बच्चे की ग्रोथ को भी मॉनिटर किया जाता है। अभी हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हमने अर्ली ईयर्स में इंट्रोड्यूस की है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी कीज़ हैं जो टीचर्स भी और पेरेंट्स भी देखेंगे कि जो समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चों के या पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होती, लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड के थ्रू वो उनको रिकॉल हो जाती हैं। हमने हर एंगल से बच्चे की डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया है और उनको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप इस सिलसिले में जो है एक बहुत अहम इक़दाम है। एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चा जो है वो अपने लिए कुछ काम करने का और अपनी अर्निंग्स को, अपने जो स्किल्स हैं, अपना जो टैलेंट है उसको सामने लाता है और उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए कुछ कर सकता है, जो फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ये क्लेम करता है कि हम तालीम के साथ साथ उनको हुनर भी सिखाते हैं और उनको अपने लिए कमाने के ज़रिए भी बताते हैं। मैडम ये बताइए कि आप और स्कूलों में भी गए होंगे ऐसे मेहमान हुसूसी, जिस तरह आप यहाँ पे आए, चारसद्दा की मिट्टी में यहाँ के स्टूडेंट में कितना टैलेंट है और यहाँ पे आपका तवज्जो कितना है कि चारसद्दा में ये इदारा और भी बड़ा हो जाए? चारसद्दा की मिट्टी में तो मैं कहूँगी कि बहुत अपनाइयत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें यहाँ मदऊ किया। ऑल द वे हम इस्लामाबाद से ये फंक्शन अटेंड करने के लिए आए। यहाँ के स्टूडेंट में बहुत टैलेंट है। ख़ास तौर पे अभी हमने इस फंक्शन के दौरान में एक बच्ची का देखा, इवेंट के बीच में पेजेस कुछ मिक्स हो गए, लेकिन उस बच्ची ने विदाउट लूजिंग हर कॉन्फिडेंस बड़ी जल्दी से कोप अप कर लिया और वहीं से उस कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल उसको रीस्टार्ट किया। तो ये बहुत जो है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत एक ऐसा पॉइंट होगा कि यहाँ चारसद्दा में स्पिरिट की वजह से ये कॉन्फिडेंस बच्चों को मिला है, क्योंकि स्पिरिट जो है वो उसमें सिर्फ ओकेजनली जो है ये प्रैक्टिस नहीं की जाती, वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐसे बच्चों को दी जाती हैं, बच्चों को बहुत सारे ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता है कि वो कहीं भी स्टक नहीं होते। मैडम यहाँ पे ख़वातीन का यही मसला है कि उसमें बहुत टैलेंट है कि वो मीडिया के सामने नहीं आते, तो इनको क्या मैसेज देंगे? आप भी एक औरत है, लेकिन पंजाब और पख्तूनख्वा में फ़र्क ये, तो इनको क्या मैसेज देंगे? उनके पास बहुत टैलेंट है, अगर वो मीडिया पे ना आ जाए, वो अपना टैलेंट किसी और को न दिखाया जाए, तो ये कितना नुकसान है? देखिए, ये इसके बारे में मैं देखिए हर एरिया का कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है। इसको हम कल्चर्स को और अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान की ये खूबसूरती है, ये कल्चर्स हमारा। लेकिन यस, मीडिया पे आना और अपने आप को जो है एक सबसे ज़्यादा इंसान का अपने आप को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। जब इंसान को अपनी ज़ात की पहचान हो जाती है ना, तो फिर उसके लिए दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ की ख़वातीन को भी मैं कहना चाहूँगी कि वो प्लीज़ बाहर आएँ। और दुनिया अब जो है वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो दुनिया जो है वो लिमिटेड नहीं है। नो डाउट हमें घरों में रहना है, औरत की जिम्मेदारी है घर संभालना, ज़रूर संभालें, लेकिन इसके साथ अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें, अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है कि उन्होंने कारोबार भी किया और वो घर से बाहर भी आए। और उस ज़माने में ये
इस तरह से मीडिया वगैरह इस तरह से नहीं था, लेकिन उनकी शोहरत जो है वो बहुत दूर दूर तक थी। ठीक है, तो ये इस चीज़ को, इसकी अहमियत को हम, औरत के काम करने को, औरत के आगे बढ़ने को हम किसी तरह भी डिनाई नहीं कर सकते। उनको ज़रूर आगे आना चाहिए, और जब तक औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना काम नहीं करती, तरक्की मुमकिन नहीं है। शुक्रिया मैडम। ګرانو کتونکو د دغه سپیرټ سکول کې موږ موجود یو او یقینا سجاد صاحب زموږ ملګری دی او تکړه تعلیم ماهر دی او دی وخت یو شمېر ادارې چې کوم دی هغه چلی، هغه د کالج، هغه د نرسنګ په توګه باندې او د سپیرټ سکول کې چې نن کوم فنکشن شو، یقینا د دې شاته د دې میډمانو ډېره زیاته خواري وه. نو د دوی نه هم څه خبرې اخلو چې چارسدوالو ته څه میسج ورکوي د دغه خپلو ادارو حوالې سره، او په دغه ادارو کې څه ښودل کېږي او فرق څه دی د نورو سکولونو او د دې سکول د دې برانډ. سجاد صاحب ډېره زیاته مننه. څه به وایې؟ ستاسو ډېره مننه علب خان بھائی. سپیرټ سکول حوالې سره خو زموږ چې کوم د هیډ آفیس ټیم راغلو هغې ډېر ډیټیل سره خبرې وکړې، تاسو هم دی او زه وایم چې دلته ماشومانو کم پرفارمنس وکړ نو هغه د دې د کوالټي ایجوکیشن هغه موږ ورته ثبوت دی. زمونږ سپیریئر ګروپ چې کوم دی په ایجوکیشن سیکټر کې د ډېر ټایم نه کار کوي او دې وخت په پاکستان کې لارجسټ ایجوکیشن ګروپ اعزاز چې کوم دی دا سپیریئر ګروپ ته حاصل دی. 400 کې الحمدلله موږ د سپیرټ سکول پرانسته کړې دا څلور 15 کاله مخکې. دې نه علاوه زموږ سپیریئر کالج چې کوم دی د هغې پرانسته موږ کال مخکې کړې ده. دې سره سره موږ چې د سپیریئر ګروپ کوم بل پروجیکټ دی د 7 اکیډمۍ په نوم کې باندې کوم چې په 400 کې ډېر کمی وو، کوم سټوډنټ چې پېښور ته تلل، ایبټ آباد ته به تلل د انډیکیټ ایکیټ ایټا تیار پریپریشن لپاره، هغه موږ اوس د 7 اکیډمۍ په شکل کې دلته پوره کړو. الحمدلله موږ سره چې ماشوم د پی جي نه مطلب پری ګروپ نه راشي نو پی ایچ ډي لیول ایجوکیشن پورې به هغه ته د بلې ادارې ضرورت نه راځي او 400 ته دا اعزاز حاصل دی. 400 کې الحمدلله زموږ چې څومره ادارې دي نو هغه د پی جي پلی ګروپ نه واله تر ډیګري لیول پورې هغه ته به 400 کې د بلې ادارې ضرورت نه راځي. مطلب موږ هر چې کوم ګریډنګ دی هغه موږ دلته کور کړی دی. سکولینګ لیول شو، انټرمیډیټ لیول شو او ډیګري لیول پروګرام شو، دا ټول موږ دلته آفر کوو. سجاد صاحب دا یو خو د علاقه غریبه ده، نو د پیس مناسبت سره تاسو په دې کې څه خلکو ته څه ریلیف ورکوئ او بل تنګي تحصیل چې کوم دی شب قدر تحصیل دی کوم څه اراده شته یا؟ بالکل علب خان بھائی زمونږ سپیرټ سکولو سکالرشپس هم اناونس کوي. لازمی خبره ده موږ هم د دې سوسایټي اوسیدونکي او دا چې کوم دی د دې خلکو حق دی او زموږ فرض دی چې کوم غریب ماشومان یې هغې موږ فیسیلیټیټ کړو په خپله ادارو کې. نو موږ اوس ریسنټلي یو 4-15 ورځې مخکې یو ټیلنټ ټیسټ کړو او هغې کې د مختلف ګورنمنټ سکولز نه ماشومان چې کوم ټیلنټډ ماشومان دي هغې موږ دلته په سکالرشپ باندې 100% سکالرشپ باندې دلته فیسیلیټیټ کړو. دې نه علاوه تاسو دا خبر وکړه چې ستاسو په نور تحصیل کې اراده شته، بالکل زموږ انشاءالله نیکسټ ټارګټ چې کوم دی هغه شب قدر دی. شب قدر کې به موږ انشاءالله سکول پرانسته کوو او ورسره زموږ هریچن چې کوم دی هغه هم ټارګټ چې هلته موږ د سپیرټ سکول پرانسته کوو. دې سره زموږ بل پروجیکټ دی د سی ایم ای هاسپټل په نیم باندې انشاءالله ډېر زر به دغه پروجیکټ موږ د هسپتال په شکل کې 400 ته راوړو. سجاد صاحب تاسو کوم ادارو ذکر وکړو دې وخت تاسو سره څومره خلک په جاب دي؟ دې وخت چې موږ کم اداره کې ولاړ یو سپیرټ سکول کې نو دې موږ سره صرف سکول کې چې کم د ټیچرز تعداد دی نو هغه 43 ټیچرز دي موږ سره او سپیریئر زموږ چې کم کالج دی هغې کې موږ سره 16 ټیچرز دي. دې نه علاوه زموږ چې بل پروجیکټ دی امپایر کالج نو هغې کې موږ سره 22 ټیچرز دي. ډېر کافي تعداد د خلکو ته روزګار دلته کې. سجاد صاحب خلک سرمایه کاري نه کوي، څه وجه ده؟ خو تعلیمي مد کې وي خو یا په نور دغه وي او دا برانډ او د نورو سکولونو په راتلونکي مستقبل څه دی؟ یاره برانډ کې دا دغه وي چې په هغې مطلب پراپر زموږ هیډ آفیس وي، چیک اینډ بیلنس وي، کوم چې جدید ایجوکیشن کې نت نه کم ایجادات راځي نو هغه زموږ دا برانډ چې کوم دی هغه په موږ باندې امپلیمنټ کوي، هغه موږ دلته سټوډنټس ته ډیلیور کوو. صحیح.
او سرمایه کاری لکه د ما چې څنګه ذکر وکړ دلته کې موږ د 400 وال چې کوم دی اسلام آباد ته زور کو یا بل ځای ته زور کو خو دلته کې هغه شانتي نن چې تاسو دا کوم ادارې چلوي په دې ډېر کافي اخراجات راغلي. بالکل الب خان بھائی دا موږ چې کله سٹارټ اغشتنو ډېر عمر ګورو ماته وی چې دا ریسټ دی او دا دلته 400 کې مال او ته چې کوم دی نور ډیسټریکټ تلاړ شه چونکې زه د دې خوري اوسیدونکي هم د دې سیمې اوسیدونکي هم او ما وی چې نه ان شاء الله په دې 400 کې به زه دا آغاز کوم او الله تعالی به دا کامیابی هغه ستاسو مخې ته ویني. زما نور چې څومره دغه شان تاسو یې سرمایه‌دار خلک دی هغې ته زه دا وایم چې هغه راشي او دلته خاص کر په ایجوکیشن سیکټر کې هغې دغه وکړي د بزنس یوازې د بزنس چې کوم دی مقصد کوي نه د دې خپلې علاقې دپاره چې کوم دی د هغې د روښانه مستقبل دپاره کار وکړي. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. سجاد صاحب په ډېر کم عمره کې چې کوم دی په 400 کې په تعلیمي مد کې 400 له چې کومه ترقي ورکړه بیا د روزګار حوالې سره چې کومې خبرې وکړې چې دې وخت کې یو شمېر زمونږ خویان دی هغې په جاب کړي دي د هغوی ژوند چې کوم دی هغه خوشحاله یې دغه شانتي نارینه چې کوم دی هغه په دې کې په جاب دي. نو د سپیرټ سکول حوالې سره دا وایي چې دلته کې موږ پریکټیکلي چې کوم دی نو سبق ښایو. دا ماشومان چې کوم دي دا وګورئ ستاسو د وړاندې دي او دې کې داسې ماشومان چې هغوی ته نغد انعام هم ورکړی شو چې چا ښه پوزیشن اخیستی انشاءالله بیا به راځو په دغه سکول کې به خبرې اترې کوو او تاسو دغه میسج ورکوي خپل بچي په یو ښه برانډ کې داخلوي نو وي د سپیرټ ته راولئ.